د سونو اف ام پښتونخوا ډیرو ګرانو قدرمنو ښاغلو اوریدونکو او کتونکو د پښتونخوا رنګونو کې زه یم ستاسو کوربه روخان یوسفزی. امید لرم چې روغ جوړ به وي. ګرانو کتونکو اوریدونکو، یقینا چې د بارانونو او د سیلاب د بونیر د سوات د باجوړ او صوابه کې ګډون کې چې کوم صورتحال دی، نو یقینا چې د خفګان خبره ده، خو بس د قدرتي آفتونه راځي، خو په هلته چې خلکو کې اتفاق وي، کوم قومونو کې د انساني همدردۍ په بنیاد، د ورورولۍ په بنیاد باندې دغه موږ له اسلام هم درس راکوي، دغه موږ له انسانیت هم درس راکوي. پکار دا دی چې موږ په کوم زموږ وروڼه خویندې بچي په تکلیف کې دي، نو هغوی سره څومره چې زموږ نه کیدای شي چې هغوی سره موږ مرسته وکړو. او د دې نه علاوه زموږ یقینا چې زموږ د دا چې کوم د موسمي بدلون دی په ټوله دنیا کې، په ټوله نړۍ کې، نو دغه هم لغونه په نظر کې وساتو. او پکار دا دی چې موږ ونو بوټو د هغې د ختمولو یا د هغې د ریبلو په ځای باندې موږ کرونده کوو، نو یقینا چې الله تعالی به هم چې کوم دی نو بیا په موږ مهربانه کېږي. به هر حال ګرانو کتونکو اوریدونکو، نن د پښتونخوا په رنګونو کې زموږ ډېره اهمه موضوع ده. هغه موضوع زموږ چې کوم ده هغه د اشنغر خاوره، خلک او ادب. دا درې توکي دي او په دې معنی زموږ سره چې کوم زموږ نن مېلمه دی، د ټلیفون په لیکه به اخلو، د ټلیفون په لاره باندې زموږ د پښتو ژبې د پښتو ادب ډېر نوموړی شاعر، ادیب او نقاد او محقق زموږ ښاغلی ډاکټر مصطفی کمال صاحب. ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې کوم دی نو د څونو کتابونو مصنف هم دی او ډېر ښه محقق هم دی، ډېر ښه نثر هم لیکي، شاعري هم کوي. او د هغوی د کله کله زه ورسره لکه په ټلیفون دغه وکړم، نو یو بل خاصیت دی د هغوی د خپل د فیسبوک په پاڼه باندې د هغوی چې کوم موبایل دی په هغې باندې هغوی چې کوم داسې د زاړه زموږ سندرغاړي یا زموږ هغه شاعران ادیبان چې هغه داسې لغونې خلکو هیر کړي دي، نظرانداز کړي غونې دي، نو د هغوی په هکله باندې هغوی لیک کوي، د هغوی تصویر شیر کوي، نو دغه رنګ خلکو ته بیا هغه وریادوي، خاص کر نوي نسل ته. او په کار هم دي چې زموږ دغه رنګ زموږ نوی نسل یا زموږ هغه خلک چې هغه دغه زموږ د دغه اتلانو نه، د اسلافو نه خبر نه دي، چې د هغې نه ځان خبر کړي. ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې کوم دی نو په دې موضوع باندې هغوی پی ایچ ډي دغه چې کوم دی نو سند هم ترلاسه کړی دی، او په خپل هم د دغه اشنغر د واوې دغه علاقې سره تعلق لري. مطلب 400 چې موږ ورته وایو، یا په مجموعي لحاظ باندې بیا اشنغر چې موږ په پښتو کې الف شین نون او غین ری باندې لیکو، بیا دا خلک چې کوم دی لکه زموږ دلته په دې پېښور کې اشنغری لکه هشت نګري څوک وایي نه، اگر چې لیکلو کې خلک لیکي، خو بهرحال چېرته ترې ویل لکه اشنغری چېرته دی اشنغری له اخوا چې ځي نو د اشنغر داسې او یا اشنغر ته ځم که نه. بل هغه د غني خان یو شعر هم دی بچېره اشنغر کې نور څه دي، خو لکه مطلب دا دی چې یا غني دی یا غني دی. نو غني خان هم دغه رنګ بل د خان بابا شعر چې کوم دی نو هغه هم ډېر مشهور شعر دی چې اشنغر شکان د زلفو مشکو د دلبرو، ځکه نشته په دا ملک دکان د مشکو. بهرحال په دغه موضوع باندې به موږ سره ډاکټر مصطفی کمال صاحب هغه به موږ د ټلیفون په لیکه باندې اخلو، د هغوی نه به په دې هکله معلومات کوو. او اشنغر پښتو کې یو متل دی، که اشنغر خورې نه نو بد به پرې نه وای، د دې په شا به هم خامخا سوي. بل زموږ د صوابۍ طرف له یو بله ډېر مشهور خبره ده، دا کېدای شي ډاکټر صاحب نه تپوس وکړو، هغه مو پرې پوه کړي، وایي چې ته څه کوې، وایي چې څه خبره شي، وایي څوک چا سره څه دغه کوي، نو وایي ته څه کوې، ته د اشنغر واڼې بندې واڼې. شاید چې زموږ نوی نسل د دې نه نه خبر چې واڼې څه ته وایي. اول خو واڼې هغه به وایي چې کله به غنمونه دغه شول، غوبل به وشو، د غوبل
نه پس چې کوم دی نو کومه دغه جوړه شو د الوزولو دپاره چې هغې نه بیا دانې یو خوا کولې او بوس په تېنه بل خوا کېدل د باد دپاره او هغه هم د باد په معنې هغه انحصار و چې باد به رالو نو بیا په غاښو باندې چې موږ څوک ورته درې غاښی وي موږ زموږ صوابیوال ورته چې کوم دی نو غاښی هم وي په دې کې بیا یو راشپیل دی هغه ځان ته دا اوس په دې موضوع چې موږ خبره کوو د غوبل او د اشر او د هغې د اوزارو نو دغه واڼې چې کوم و دا داسې هغه ډېر غونې اوږد غونې هغې ته بیا واڼې وي او هغه واڼې چې کوم دی نو هغه به الوزېده چې هوا به راله هغې کې به بیا غنم یو خوا او بوس بل خوا یا ګونډي مال چې ورته وایي غټ د بوسو غټ دغه چې کوم هغه بند چې پکې نو خو دې واکله معلوم دا یو دغه مشهور دی چې ته څه کې د اشنغر واڼې بندې سو نو دا ځان ته یو دغه دی بهرحال په دې اشنغر باندې چې موږ ډېر ځکه چې د اشنغر چې کوم خاوره ده د اشنغر چې کوم تاریخ دی په زرګونو کالو چې د ګندهارا تهذیب خبر مونږ کوو د دې زوړ د 400 مونږ د پشکلاوتي یا دغه نور نو دا ټولې حوالې دومره معتبرې دي چې د اشنغر په قدامت باندې دغه خاورې په خاصیتونو باندې دغه ځای د خلکو دغه ځای کوم شخصیات زیږولي دغه ځای چې کوم ادب هغه ځای چې کوم کلچر دا ټول د اشنغر په دغه باندې چې کوم دی نو دلالت کوي نو موږ به کوشش کوو چې موږ د ډاکټر مصطفی کمال صاحب نه دغه په دې هکله ډېر معلوماتي خبرې واورو هغوی چې په دې باندې کوم تحقیق کړی دی نو ظاهره ده هغوی پې ژور نظر لري او هسې هم ډاکټر صاحب چې کوم دی نو زمونږ یو ډېر ښه باخبره او باعلمه شخصیت دی نو زمونږ دغه موضوع چې کومه ده په هغه موضوع باندې به موږ سره څنګه چې ما د هغوی ذکر وکړو ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې زموږ ډېر نوموړی شاعر دي نقاد محقق دی او په دې ډېر زیات معلومات او ډېر زیات ژور نظر لري ډاکټر صاحب پروګرام کې درته درون هرکلی وایم ډېره مننه روخان صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو یو جهان مننه کوو چې موږ له مو وخت راکړو دا موضوع داسې ده چې په دې موضوع تاسو ماشاءالله کار کړی دی او تاسو پې ښه نظر لرئ نو موږ ځکه دې موضوع دپاره ستاسو انتخاب وکړو او اسم ماشاءالله تاسو خو خیر داسې وایو چې په هر موضوع باندې یو خبره کولی شي که هغه د ادب سره تړلې خبرې که د تاریخ یا د کلتور سره خو دا نننی موضوع خو بیا په خصوصي توګه چې کوم ده نو زموږ په نظر کې په دې باندې تاسو مو غوره وګڼلی ډاکټر صاحب زموږ موضوع چې کومه ده هغه دا د اشنغر خاوره خلک او ادب نو یو قسم له داسې یو درې توکي شول که نه د اشنغر د خاوره او خلک او ادب نو لږ ډاکټر صاحب که په دې معنی راته لږ خبر وکړي چې د اشنغر ته دا څوک اشنغر یا اشنغر د دې په دې معنی مو لغونې لنډه غونې خبره وکړه چې د دې د نوم دا خبره چې کومه ده او یا د دې لږ ډېر داسې تاریخي طور ځکه چې دا ځینې خلک اشت نګر یا وي د اشت نګر و بیا اشنغر شو خو موږ پښتانه خو ورته اشنغر وایو او لیکو اشنغر نو په دې کله کوم راته لږ زمونږ اورېدونکو او کتونکو سره خپل خیالات شریک کړل مننه وي جی جی روحان صاحب د هشتنګر یا هشنغر یا زمونږ چې کوم عوامي لهجه د موږ ته هشنغر وایو جی جی نو د دې چې کوم دی لکه مختلف پوهانو تاریخدانانو داسې بېلابېل دغه بیان کړي دي چې یاره د دې وجې تسمیه څه ده جی جی نو خو بنیادي طور داسې دی چې موږ سره چونکې دا کم ماحول چې را جوړو دلته کې یا دلته کومې ژبې ویلې کېدې نو هغې کې موږ دا ټکي د هشت نګر یعنی اوه کلي یا مطلب دا نګري یا نګر چې کوم دی د دنیا دپاره د ښار دپاره موږ استعمالوو که نه لکه استعمالي کې دغه هندۍ کې جی جی خو دې باندې سعدالله جان برق صاحب یو اعتراض کړی دی او هغه وایي چې یاره دا دوه ټکي دي هشت چې کوم دی نو دا خو د فارسي ټکي دی او دغه چې کوم دی دا نګر چې کوم دی دا د هندۍ ټکي دی نو وایي دا جوړښت نه خوري چې ګنې دا به هشت نګر یي که نه دوه ژبې څنګه یو ځای شوي دي په دغه کې بله خبره دا ده چې د دې د هشت نګر ذکر چې کوم دی نو دا په داسې دورونو کې هغه وخت نه را روان دی چې دغه وخت کې د هندۍ یا چې کوم دی نو د فارسي دغه دلته داسې نو رواج نو چې ګنې دوه ټکي به یو ځای شوي ځکه چې دلته په یو چې
چینی دغه د سیلګری دی هیمن سانګ دغه نوم دی هغه ډیر مشهور سفرنامه ده هغه کې د دې علاقو ذکر چې کوم دی هغه کړی دی جی جی نو دغه موږ سره دوه دستاویزات د سیدی یو د هیمن سانګ او یو د فاهیان دا فاهیان چې کوم دی نو دی په 340 اسوي کې دلته واپس شوی دی دلته نه واپس شوی دی او دا دغه چې کوم دی هیمن سانګ دی په اومه صدې اسوي کې دلته لکه دغه زمانه و نو دی فاهیانم چې کوم دی دا هشتنګر ټکی استعمال کړی دی دا غیر علاوه چې کوم دی نو بابر بادشاہ ظهیر الدین بابر هغه په توسکي بابری کې دا هشتنګر ټکی راوړی دی خجی نو د دې شاته چې کوم دی نو لکه چې اوس د دومره طویل یا وګ چې کوم دی قدامت لري نو بیا دې کې مختلف تعبیرونه خلک وړاندې کړي دي صحیح د ټولو نه کم موږ سره چې ساينټیفیک اپروچ نو هغه د ډاکټر احمد سندانی تاسو په دې ډېر مشهور تاریخدان او ډېر لوی مورخ بالکل نو هغه وایي چې هغه یو کتاب چلی کړی د په دې اشنغر باندې دا غي نوم دی د لوټس سټي د برسنډو د ګلونو ښار نو هغه کتابچه کې هغه په دې په تاریخي دغه باندې حوالو باندې چې کوم دي مختلف باسونه کړی دي یو هغه وایي چې دا دلته پخوا د پانینی په زمانه کې دا 300 قبل مسیح 1500 قبل مسیح کې پانینی دلته تاسو به مشهور ګریمریان چې کوم دی هغه نوم اوریدلی بالکل چې هغه په هغه قبل مسیح کې هغه د سنسکرت ژبه چې کوم دی دا ګرامر لیکلو بالکل نو د ډاکټر احمد سندانی دی کې چیرې په دغه زمانہ کې دا پانینی په زمانہ کې اش چې کوم دی اشتکاس یو قبیله وا اشتکاس نو دغه اشتکاس چې کوم دی چونکه دا د علاقو کې ډیره وا نو دې ته د اش نګر یعنی د اشتکاس قوم چې کوم دی نو خار یا د خار یا کا بالکل دغه حوالم ده خجی او بل طرف ته چې کوم دی نو لکه دا دغه د زمونږ چې عام کم تاثر د چیرې دا خشنګر دی او دا اتکری دی او باغی کې چې کوم دی لکه د دې اتو کلی د وجې نه چې کوم دی ته دا نوم ورکړی شوی دی جی جی نو دغه نورم په ډېرو خلکو باسونه کړي دي خو لکه دغه درې خبرې ډېرې اهمې دي کومې چې تاسو ته ما وکړې صحیح نو باقاعده چې کوم دی اوس زمونږ دا بوګو دا یقین جوړ شوی دی چې دا تکلی دی جی چونکه دا علاقه په اتو کلو مشتمل ده نو د دې وجې نه موږ دې ته اوس چې کوم دی خشنګر یا دغه ټکی اوس که غلط العام هم دی خو لکه اوس صحیح دی زموږ لپاره خو لکه مته تاسو وی چې دا احمد دانی صاحب دغه خبره کوي چې د دې وجې نه دا خبره هم کوي او چې دا د اشتکاس قبیلې د وجې نه اشنګر دی اشتکاس د اش چې کوم دی دا غي نه مشتق دی او دغه وجې نه دی ته اشنګر یا بیا وروسته چې کوم دی خشنګر شوی دی دا ټکی کنه ډاکټر صاحب دا خو د اشنغر د نوم خبره شو زمونږ خوسم دا ما ابتدا کې دا خبره وکړه دا زمونږ پښتو کې خو یو دا ډېر مشهور متل دی چې کاشنغر خوري نه نو بد به پې نه وای یو دا خبره زمونږ ثوابۍ کې یو متل داسې بیا خاص کر زمونږ د کلیوالو علاقو کې چېرې ته څه کې د اشنغر واڼې بندې جی 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 که نه نو زه په دې نه پوهېږم دا یو خو لکه ډېره ښکاره خبره ده چې دا کاشنغر خوري نه بد به پې نه وایي که نه لکه دا نو د دې په شا زما په خیال چې دغه خبرې ته راځو چې د دې خلکو د پښتونولۍ یا د دوی د کلچر هغه د قدامت خبره خو تاسو اشاره نه وکړه او ظاهره ده چې زوړ تاریخ لري هغه د پشکلاوتي خبره یا د ګندهارا تهذیب موږ چې خبره کوو که نه جی خو دا د خلکو باره کې زما په خیال چې د خلکو د وجې نه دا متلونه دوی سره تړلی شوي دي چې څنګه تاسو ګڼئ داسې ده چې دا موږ د اشنغر تاریخ ته داسې په پرتو کې وګورو که نه جی جی نو دا ډېر لرې دي لکه دا د هغه دورونو ته ځي کله چې د تاریخ چې کوم دی رواج هم لا نو صحیح تاسو د پشکلاوتي خبره وکړه جی جی نو پشکلاوتي چې کوم دی نو دا خو یو داسې ټکی دی چې اوس دا د ورورو د خلکو د تعلیم سره دا یو قسم له واپس راغی که نه خو دا د خامنشي خاندان چې کوم دی دا کوم د ایران چې مشهور خاندان چې کوم چې سایرس دی ګریټ ورته وایي هغه قایم کړی او بیا د فارس چې کوم دی کوم تهذیب هغې نه جوړ شوی دا د ګندهارا
دا خو دغه یو خارو دا ګنداره چې کوم دی دغه یو دغه و صوبه وه کله چې د سایرس ورارو دغه نوم ډیریس ون دارایوش اول چې کوم دی دارایوش اول او دا داره د موږ چې د سکندر او داره یادوم دا داره دغه سړی و دغه کوم چې دارایوش مشهور دی په تاریخ کنه نو دی داره چې کوم دی نو دی چې کله د ایران د بادشاهت د خپل کو نو د پدې کې مختلفې صوبې جوړ کړې جی پاره کې یو صوبه چې کوم دی نو دا ګنداره و نو ګنداره چې کوم دی نو دا یو خدا و چې د دې ځای د خلک چې کوم دی دا خپلو کې تړلي ګنډې دي په دغه زمانه کې ځکه چې آبادۍ خو دومره نه وي د دې خپلو کې او بل چې کوم دی پخوا یو دا و چې کلتوري نظام د خلکو ځکه مضبوط و چې بهر وتل نو وسایل نو بالکل چې بل بر اعظم ته تللی وي یا چې کوم دی هلته نه خپل بل څه تهذیب راوړی وي که نه څنګه چې بیا د مغرب دا تهذیب دی خو راغی جی نو د دې خلکو هغه زمانه کې ډېر کمیونل ژوند و ځکه چې دا هیمنسانګ لیکي چې زه کله لاړم او ما تاسو ته ویلي په 700 قبل مسیح کې چې کوم دی نو دی واپس شوی دی که نه دغه زمانه وده ده او وایي چې زه لاړم نو د پشکلاوتي دا خاریه چې کوم دی دا په یو ځای ودانه وه او د دې د مختلفو برخو رابطه چې کوم دی هغه په سرنګونو کې وه او و چې یو ډېر لوی معبد و په هغې کې چې کوم دی نو زه هغې ته ورغلم نو هغه ډېرې خبرې کړي دي چې یاره دا څنګه هغه زمانه کې دا دومره ډیولپډ غوندې یو ډېر ترقي یافته غوندې ښار و ځان له پروت و ضروري خبره وه چې د دې خلکو چونکې یو ځای ناسته پاسته وه یو ځای ژوند و نو د دې هغه کلچرل دغه چې کوم دی د هغه زمانې نه ډېر زیات مضبوط دی بیا چې دی راغله نو لکه موږ به راشو پښتنو ته جی تاسو دا خبره وکړه چې یاره اشنغر چې کوم دی نو فورې نه نوبت پې مو وایه د سدالله جان برق صاحب هم په دې تاریخ باندې کار کړی دی نو د یو ځای کې د اشنغر وجې تسمیه خولې ده چې دا شینغار دی دا اصل کې شینغار ټکی دی او بیا هغې نه چې کوم دی اشنغر جوړ شوی دا وایي چې شینغار یا شینغر چې کوم دی نو دا سرسبز علاقه و فصلونه پکې ډېر و دغه چې کوم دی شینګې پکې ډېر و نو د دې خلکو یو خو دا زمیندار غوندې خلک وو محنتکش خلک وو د دې خلکو عموما رویې چې کوم دی یو بل ته ډېرې زیاتې مخلصې دي بلکې عامو خلکو ته مخلصې دي بیا چې پښتانه راغله د دې کلتوري نظام چې کوم دی دا خو هغه یو څیز دی د پښتنو خپلې رویې به مې چې هلته نه راوړي دي که نه خو دلته کې که موږ خیال وکړو نو کوم ځای چې سړی لاړ شي د هغه ځای اثر خامخا په خلکو باندې بالکل دا بالکل نو د دې غټه وجه دا ده چې د دې خلکو دا کلتوري نظام دومره مضبوط و او دومره چې کوم دی یو بل سره تړلې ګنډلې و چې لکه دلته که دا د اشنغر خورې نه بد پې مه وایه نو مطلب دا دی چې د دې اشنغر دا د یو داسې کلتور او د یو داسې دغه نوم و چې هغه ځای ته چې کوم دی هغې کې د بدو ویلو څه دغه نو څه ځای پکې دی بیا نه مونده که نه دومره چې کوم دی نو د دې خلکو رویې دومره یو قسم له پښتنې رویې وي د هغه زمانې نو دا په دغه حواله باندې تاسو خبر وکړه چې اشنغر خورې نه نوبت به پې نه وایي لکه دغه خلکو د دې نه مطلب دا دی چې دغه د خلکو د هغوی د رویو یا د هغوی د نورو خلکو سره د برتاو د سلوک چې کوم دی نو یو عکاسي او د هغې دغه کوي که نه عکاسي کوي بالکل چې که ته خورې نه تاله نور څه دغه نه مېږي خو لکه بد پې ځکه نه شي ویلی چې هغوی د دې خبرې نه شي دغه کېدی چې هغه ډاکټر صاحب د موږ چې خبره کوو دا خو د اشنغر د خاورې خبره کوو ظاهره ده چې لکه دا څنګه چې تاسو وویل ډېر زوړ تاریخ لري یو ډېر قدیم تاریخ لري ایون چې د باچا خانم د ما ژوند او جدوجهد کې ذکر کړی چې دا د بدمت او دغه دورونو د هغه زمانې نه دا یو دغه را روان دی که نه خو لږه ډېره مونږ مثال د دغه خبره مو وکړه خو دا خاوره که مونږ بل خوا وګورو نو ډاکټر صاحب د خاورې د تاریخ په مختلفو دورونو کې ډېره یعنې هغه د خپلې مردم خیزه او د زرخیزه دغه هم کړې ده ډېر ستر شخصیتونه چې کوم دي نو هغه زیږولي دي په هغې به هم تاسو موږ سره لږه خبر وکړئ چېرې د اشنغر سره تعلق لرونکي د دغې خاورې سره څومره
معتبر شخصیتونه چې کوم دي هغه په مختلفو د ژوند په مختلفو شوبو کې یوازې دا نه چې موږ دا خبره کوو چې یا سیاست کې یا په ادب کې خو ما په خیال په نورو شوبو کې هم د خاورې د اشنغر چې کوم دي نو ډېر ستر شخصیتونه زیږولي دي. داسې دا روخان صاحب چې قدرت چې کوم دی که نه دا خپل اصول معین نه پرېږدي. بالکل لکه داسې نه دي چې نو یو سړی د ووایي چې نه دا غټ خلک چې کوم دی لوی خلک او د لوی ذهنونو خلک به په یونان کې پیدا کېږي. نو دا سم معین اصول نه دي. قدرت دا خلک هر ځای کې پیدا کولی شي، بیا دا هم کولی شي چې په یو ځای کې ډېر خلک پیدا کړي که نه، او داسې خلک پیدا کړي. تاسو مونږ خو زه یو خبر اکثر لیکلی مې هم دا کوم مې چې یاره زمونږ دا تاریخ چې کوم دی که نه دا چې کله د محمود غزنوي په وخت کې زمونږ د رسم الخط چې دی دا عربي شو، نو زمونږ د خلکو بیا خپل سکرپټونه دي سره به خامخا لیکنې پیسې میسې پرتې وي. دی خپله پنګه چې کوم دی هغه لرې کړی چې دا خو د لکه دا خو د بېدینۍ یا چې کوم دی د غیر مسلمانۍ یا د کافرو څیزونه دي که نه، هغې سره زمونږ د تاریخ حوالې چې کوم دی روکې شوي دي. دغه یو دارایوش چې کوم دی یو کار کړی و چې د په کتبو باندې هغې باندې لیکل کړي وو، نو په هغه کتبې ځای په ځای پرتې دي، هغې نه څه نه څه تاریخي دغه چې کوم دی سرکونه موږ ته رابرېښي. خو غټه مسله موږ ته دا ده چې زموږ تاریخونه چې کوم دی هغه د هر قوم دي، زموږ خاص کر د انګریزانو هم دي، د دنیا د هر قوم چې کوم دی تاریخ شاته یو تد شوی دی، ځکه چې د خلکو وسایل هم نو هغه ورځو کې د لیکلو رواجونه هم داسې نو. نو زمونږ دغه چې دی د اشنغر نو دا اهم ځای د پخوانه په دې پاتې شوی دی چې یو خو تاسو ته ما وویل کله چې ډېر یې راغی که نه دا دارا چې کوم دی، نو دا خطه چې کله ډکلیر کړه چې دا به کندهار صوبه وي، نو تاسو وګورئ چې هغه دارالخلافه چې کوم دی د دې صوبې دا پشکلاوت یو ګرځوله دا کومه چارسده چې ده. بالکل ګینې په دې دغه کې چې کوم دی په دې صوبه کې نور ځایونه مو دا غونډ داسې د هند دا علاقې دا پکې وي که نه، هغه ورځو کې لکه د مصر او عرب او دا صوبې هم وي. د په دې صوبه کې او بیا د دې تهذیب دومره مضبوط و چې د ډېر نقشونه شاته پرېښي دي، لکه د سلا فرض کړه دغه تاسو وګورئ د کوم آثار چې دي، بیا د چارسدې خپل آثار چې دي، نو دې باندې یو خو د هغه زمانو نه دا د اهمیت وړ ځمکه پاتې شوې ده. مونږ ته چې کوم تاریخ معلوم دی. بیا سکندر چې راغی نو سکندر دلته کې خپل دغه چې کوم دی نایبان دلته مقرر کړه، پای کې یو پیو کلاس چې کوم دی یو د هغه د دې ځای هغه بادشاه ډکلیر کړه چې یاره دی به د دې ځای حکمراني یو هلیکلس دی. نو دا قسم خلک هغه دلته کېنوله او د ما په دې انټرنیټ باندې دغه کړو، نو بیا په زما د فیسبوک چې کومه پاڼه د هغې باندې ما سکې هم ورکړې چې پیوکلا دلته کې باقاعده سکې جاري کړی وي صحیح د دې پشکلاوتي د خاریې. نو دا د هغه زمانو نه یو اهمه ځمکه را روانه ده. بالکل بل بابر چې دلته راځي که نه او د اشنغر په تخصیص سره ذکر کوي، نو څه معمولي خبره نه ده، ځکه چې بابر خو د ټول هندوستان کې ګرځي. بالکل بالکل بالکل. بیا چې دی خورا شو نو په لنډو کې به وګورو چې که موږ سره د سیکانو په زمانه کې وګورو نو دې ځای کې څه نه څه عملیات هر وخت به دلته روان صحیح. د هغې نه علاوه چې کوم دی دغه چې دی بایزید روخان چې راغی بالکل، نو دې هم دلته په اشنغر کې باقاعده، بلکې د بعضې خلکو خو تر اوسه پورې خیال و چې هغه په دې د اشنغر چې دا کولاډیر کم ځای دی کې په حق رسېدلی دی، خو به هر خلک وروسته بیا تاریخي حوالې دی کې خلکو لټون وکړو او خو چارسدي له هلته خو درغلی او مارکي او کیسې میسې شوي دي په چارسدي. بالکل ډېرې قصې دلته شوي دي. بیا چې کوم دی مغول راله، د مغولو دلته ډېر جنګونه په دې اشنغر کې او په دې چارسده کې، بلکې زه به تاسو په ذهن کې یو خبره واچوم چې چارسده چې کوم دی چونکې د اشنغر دا چارسده ټکي خو وروستو راغلی دی او اشنغر موږ سره ډېر پخوانه چې کوم دی معلوم شوی دی. بالکل. نو دا چارسده نن سبا چې کوم دی چارسده د اشنغر چې دی نو دا دوه تاثیره دی، یو تنګې دی یو پکې چارسده دی او د دې د سواد د سین نه دی غاړه چې کوم علاقه د هغې ته دوابه وایي که نه کوم کې چې د سلیم راز صاحب. بالکل. او سوکړ دوابه
نو دا اشنغر چې کوم دی نو دا دغه بیل چې کوم دی دا کوم چې دغه ځای نه شروع شوی دی بلکې زه به تاسو ته خبرو کوم تاسو د باچا خان ذکر وکړو دا زما ژوند او جدوجهد باچا خان چې کوم دی د زوړ اشنغر دغه کړی دی یو قسم له حدبراری کړی دا هغه و چې اشنغر چې کوم دی دا د خیش کو نه شروع کیږي او په بازو ختمي خجی ابازه چې کوم دی تنګي کې مشهور ځای دی کنه سین په غاړه اخري باونډري ده نو دا خیش کو نه چې راواخله په خیش کو کې لام د اشنغر کې راځي په دغه زمانه کې ځکه چې باچا خان وی د اشنغر برخه ده کنه نو تاسو دغه نه راواله د مولا ارزانی خشکینه نو دا خو بیا خبره چې دی حتی راولونو یقینا چې ډیر وخت په وخت ډیر ستر شخصیت پیدا کړي ډیر ستر شخصیتونه دغه ځای نه چې راواله بیا موږ راځو تر اوسه پورې ډاکټر اعظم پورې او ادب تر مولا ګران پورې کنه ادب تر راځو موږ پدې ځمکه باندې بلکې یو قسم د تهذیب داسې خړپوس کړی دي چې زه په زه اغاثار چې کم دي نو اوسم موجود دي او دلته چې کم دي بیا د تقسیم نوړان دي چې د دې کومه فضا او اوسم داغه نه خاني په د اشنغر په دې کلو کې په دې باندو کې په دې دغه کې اوسم پرتی دي کنه د تورنګزو باباجي خبره کومه کوو نو د اشنغر ډیر زه کرا شروع شو بالکل ډیر لوی نو ډیر لوی فهرست دی بیا شخصیتونه دي پاغه کې چې کم دی د تورنګزو باباجي دی پاغه کې د محمد امین اجي صاحب چون کې خبر دلته بالکل دلته راغلي د ورسې دې کې کړی بالکل ژوند دلته کړی دی بالکل دا یره دا یو شمیر شاعران ادیبان یو شمیر نور پوی خلک تاریخ دانان مؤلفین او دا د ټول نه غټه خبره چې دلته د علي خان غوند شاعر پیدا شوی دی بالکل چې هغه په کلاسیکي ادب کې تاسو ته پته ده چې کوم معیار او د کوم مرتبه خاوند دی کنه غنی خان لکه په جدید دور کې چې مونږ غنی خان ته وګوره به دل ته وګوره به دل د علي خان د زمانه شاعر او د رحمان بابا دی کنه باقاعده دیوان نه پریخي د ډېر ښه شاعري د میادات دی سلیم خان نومې دی او امیر خان دی دا شاعران چې کوم دي بیا مونږ سره په دې عوامي دور کې وګوره فیاض څومره مشهور شاعر بالکل فیاض د بارام او ګلاندام کې دغه بالکل او نو دام چې کوم دی نو د دې اشنغرو د پړانګو بیا احمدین طالب څومره به شاعر او د خپل څومره مقبول شاعر تاسو پورې بالکل په دې پښتنو ټولنه کې زما په خیال چې کم دي کم مقبول شاعران د شمیر سوتل شوی پای کې یو د احمدین طالب بالکل بیا مفتون صاحب دی اشرف مفتون بالکل بیا چې کم دي نو د اکرام الله ګران وګوره چې څومره مقبول د دې ټولو بیا زه یو خبره کوم چې اشنغر سره یو ریکارډ دی د کتاب په حواله باندې د علم په حواله باندې او هغه دا دی چې فقیر محمد عباس قادریه چې کم دی هغه 15,000 او 300 کتابونه دغه چاپ بالکل دروغ کاری خدا حقیقت ته او ټول دنیا منل دي او هغه پسې د امریکای نوم خلک راغلي هغه پسې پوپ کله چې ورسره زما ملاقات شو ما هغه زمانه کې سبق وې نو هغه ما ته دا قصه کړې و هغه وخت کې مشه سپینګری سړی و ما ته وی چې پوپ را پسې د بیټیکن سټی نه کسان راولېګل او وی چې ستا ټیکټ ستا ویزا ستا خرچه دا خرڅ په مونږ دی خو پوه چې د خپل مذهب دومره او د خپل دغه دومره قدر او عزت او دومره فاری کړی نو دې مال راولې نو هغه به چې زه پوپ لاله ما وتیره چې تاسو ستړي وي خبم کړیو کنه دا خو یو اعزاز او چې دومره د صحیح دنیا یو ډېر لوی سړی تاسو وخته وي هغه ما ته وی چې دا انګريزان ډېر خيار دي د دنیا په نظر کې او ډېر لوی خلک دي کنه نو دا ټول غنه متاثر دي نو زماله کې دا یو یره پیدا شو چې څنګه چې سړی نه متاثر شمه زه ور مخامخ شمه ما ته لانجه جوړنی په ما اثرونه شي په ما اثرونه شي نو هغه یره روخان صاحب دغه سړی چې کم دی ډیر کار وختي دومره کار کړی دی د په ادب کار کړی دی د په تاریخ کار کړی دی ځان له یو ادارې نم زیات کار کړی دی په یوازې اداره خو چې کم دی ادارو کارو کې کنه د ادارو مرکار کړی دی بالکل دا متاسو ډیره ښه طرف ته اشاره وکړه چې خاصه غونډه ترجمه کړی دی بالکل او د فارسی نه چې د کوم کتابونه ترجمه کړی دي بالکل د نظامی عروضی چې کوم دي 4 مقالو د قسم کتابونه واخلې د عربی نه کتابونه ترجمه کړي د اردو نه ترجمه کړي او دغه تاسو څنګه دغه خبرو کو ډاکټر صاحب لګوس کومه خبرو کو د سابق صاحب الله دې او جیو درته ثابت مولانا حسن جان صاحب
حسن جان صاحب دا ډېر لوی هسته دلته پیدا شوې دي. ډاکټر صاحب دا راته لږ ووایي که تاسو په دې باندې څه دغه وي چې په دې اشنغر کې چې څنګه خبره کېږي داسې غټې لکه څنګه چې موږ خو ټول یو دغه دي خو بهرحال هغه د قبیلو خبره چې موږ کوو نو بیا په قبیله کې یا ملته دغلته داسې کوم غټ شاخونه سو چې دغلته موجود وي دلته خو چې د اشنغر چې کوم ځایي خلک دي نو بلکې د 400 به وایي جی نو دلته خټک هم شته ښه جي لکه باقاعده په سیاست کې ډېره برخه لري لکه داسې د نورو قبیلو خلک که نه او مختلف دغه دلته کې د بلوچستان بعضې قبیلې د هغې خلک هم دلته ډېره دي پوره خاندانونه دي خو دلته چې کومه لویه قبیله ده هغه د محمد زو ده د محمد زو د بهادر شاه ظفر کاکا خیل په دې پښتانه د تاریخ پرانا کې لیکلي چې دا محمد زي چې کوم دي مخکې د بلوچستان په ژوب کې آباد او هغه ځای نه چې راغلي نو دا زموږ دي ته یو قسم لالاټ شو دي دلته کې ډېره شو نو او بیا دې خوا د سین نه د دې غاړه چې کوم دی بیا د دې یو بل اخم شاخ دی ګیاڼي ورته وایي ګیاڼي او بالکل ګیاڼي نو دا ګیاڼي دی خو آباد دي نو دا اوس ګیاڼي اخوا چې کوم دی د پاشنغر کې هم ځای په آباد شوي دي لکه ځای نشته خو دلته د محمد زو چې کوم اهمه قبیله ده او غټه قبیله ده د محمد زو ده. ډاکټر صاحب په دې 400 کې هم دا موږ چې اکثر خبره کوو د هر کلي یا د هر علاقې ځان ته یو داسې مشهور یو مین اهم ځای دغه ډېره اهمه خبره تاسو وکړه نو دا لکه په دې ملګه یو خو د اهمو ځایونو خبره که موږ کوو که نه جی نو د 400 کې حصار ډېری ورته وایي دا کم چې کم د پشکلاوتي د زاړه اثار چې کوم ځای کې موندل شوي دي نو دا خو خوارو خو په رزړو کې هم چې کوم دی نو ډاکټر احمد سنداني لیکلي چې دا رزړ چې کوم دی اصل کې راجاګړ دلته به راجا ناستو خو دې غاړه چې کوم دی دا حصار ډېری دی کې اوس هم چې کوم دی هغه اثار ډېر پکې ده او د انګریزان چې کوم دی نو دا ډېر ویښ غوندې خلک دي بالکل د 1903 نه پورې پته نه لګېده چې پشکلاوتي خاریه کوم ځای ده د هیبنسانګ او دې ذکر کړو خو چا هم ذکر نه کو چې دا د یو انګریز د غنوم اوس دغه کېږي ما ته به یاد هم شي خو هغه په جاز کې چېرته تلو او د انګریز فوج سره تعلق او هغه لاندې کتل چې یاره دا خو پشکلاوتي چې کومه خاریه دغه کوي دې ځای کې خو هغسې اثار ښکاري د سیند غاړه د همغه شان کوم دغه چې بیانېږي نو هغه چې راغې پېښور ته نو هغه دلته نه ځان سره خلک راوستل او دلته یې باقاعده کودیو کړه او هغه اثار یې چې کوم دی را برسېره کړه جی جی بیا دې کې د هندوانو بازارونه دي اوس هم چې کوم دی په اتمانزو کې دوکانونه او دغه مرزو کې او هغه اثار اوس هم شته که نه لکه هغې کې ځای په ځای خلکو کنسټرکشن ځای وکړو خو بیا هم چې کوم دی یو تاثر د هغې اوس هم شته دا په اتمانزو کې په اتمانزو کې هم دي چې دا په رزړو کې هم دي دا چې کوم دی نو په دې مرزو کې هم داسې دغه شته دی دا چونکې دغه خلک دغه ځای کې یو منظم غوندې ده خو پخواني د قبل مسیح خاریه ده نو دا هغه زمانې لکه دا ډېر ډیولپ غوندې خلک وو نو دلته هندوان او مسلمانانو دا ډېر په یو خپل کلچرل دغه کې دي اوسېدلي دي که نه جی جی نو بیا که دغې ته ګورو ښه بیا دې سپیشلیټي ستاسو یو خبره وکړه چېرې د رزړو مټایي چې کوم ده او دغه خبره مې کوله چې بس او نو د رزړو میټایم دا او برادرو کې خو یا غنی دی یا غنی دی او یا غنی دی په چاشنګر کې خو د رزړو میټای شو بالکل او بیا د رزړو کپڑا ده د رزړو کوم کپڑا ده د جی دا خامتا یا د غټی ریجو خبر منګه کو د سیاست بیا د رزړو غټی ریجو دا نګر دا یو سپیشل بیا د 400 سپلای چې کوم دی او دا دنیا کې مشهور دی بالکل نو دا سړي سونه دي کومه یو باندې باس کو نو ډېر خبره وکړي ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه مو کوو چې موږ سره په دې لږ وخت کې او ډېرې داسې خبرې وکړې نوې خبرې نوې زموږ په علم کې مې اضافه وشوه زموږ د اورېدونکو کتونکو په علم کې مې اضافه وکړه او الله مو راته ښاد او آباد لره او که ژوند دغه رنګ کله کله به تاسو په موضوع باندې زحمت درکوو تاسو ته زموږ خیال دی تاسو بلا خاص کر ده ادب سره
متعلقه ډېر موضوعات داسې دي چې په هغې به ستاسو نظر اخلو خو چونکې زموږ د پروګرام وخت هم سر ته رسي بس مننه کوم روخان صاحب ستاسو ډېره مننه جي چې موږ ته مو وخت راکړو عالمان خلک چې موږ ته توجه راکړي که نه الله دې ډېره مننه کوم الله مو راته ښه احوال لره ډېره مهرباني السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتونکو اورېدونکو دا و ښاغلی ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې موږ ته د په دې موضوع باندې دغه دومره معلوماتي خبرې واورېدې او دومره قیمتي خبرې مو ترې نه واورېدې او یقینا چې د اشنغر باندې ډېر خبرې کېدی شي د اشنغر ځان ته خپل چې موږ مجموعي طور د اشنغر خبره کوو نو دغه ځای په شخصیاتو باندې هلته موږ که د سیاست خبره کوو که د ادب خبره کوو که د مطلب د دین حوالې سره که د فن حوالې سره زما په خیال داسې بیا په د نور د ژوند په مختلفو نورو شبو کې چې کوم دی نو ډېر دغه داسې شته چې هغې باندې خبره کېدی شي خو چونکې د مسله دا وشي چې د پروګرام وخت هم زمونږ چې کوم دی نو دا هغه رنګ موږ سره ملګرتیا ونه کړي وخت هم لنډ تنګ شي نو که ژوند او خیر انشاءالله دغه رنګ په دغه موضوعاتو به بیا هم چې کوم دی نو خبرې اترې کوو وخت په وخت باندې خو موږ که فرض کړه لکه اوس څنګه هغوی په خپلو خبرو کې ذکر وکړو د خاص کر زمونږ د ادب حوالې سره نو یقینا چې هلته زمونږ که موږ د خادم بابا خبره کوو که د عبدالله اکبر خان اکبر خبره کوو که موږ مطلب دا د شاد محمد میږي صاحب خبره کوو دغه رنګ د فضل رحیم ساقي صاحب خبره کوو نو دا ټول خبرې دا ټول حوالې دومره معتبرې دي که بیا موږ تر راځو دې اوسه پورې د نوي دغه ته اکرام الله ګران صاحب خبره کوم مرتضی خان شاهین صاحب خبره کوم مهدي شاه باچا خبره کوم مفلس درانی صاحب ودود اشنغرې او شیرشاه ترخوي ډېر نمونه دي یو لوی فهرست دی خو بهرحال چونکې زموږ د پروګرام وخت سر ته رسي که ژوند او خیر نو انشاءالله پښتونخوا رنګونو کې به د یو بلې موضوع سره بیا تاسو ته مخامخ کېږو تر هغې د اجازت غواړو د لوی الله په امان ښاد آباد او بریالي اوسئ او د ځان او د خپلو کورونو د خپل چاپېریال ډېر زیات خیال ساتئ